أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. او هیچ چری نه رضا کیږي ستا نه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا ای مخاطبه یهود او نصارا تر دې چې ته تابعداري وکړي د دوی د دین. ته ووایه یقینا هدایت د الله پاک خاص دغه هدایت دی. ولئن اتبعت اهواءهم او که چېرته ته تابعداري وکړي د دوی د خواهشاتو وروستو د هغې نه چې راغلی دی تا ته علم قرآن ما لک من الله نشته ستا دپاره نه به ستا دپاره د الله د طرف نه من ولی نه څوک دوست ولا نصير نه څوک مددگار. مخکې د یهودو او نصاراو دغه رنګ د مشرکانو ناکاره صفات بیان شو. اوس الله رب العالمین فرمایي چې دا یهود او نصارا دوی ایمان نه راوړي، د دوی په تمه کېږه مه. نو الله پاک د دوی د ایمان د راوړو نه د ناامیدۍ خبر ورکوي او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم او امت منع کوي د دې نه چې تاسو د دوی تابعداري وکړئ. ځکه چې دوی دا یهود او نصارا دا چرته هم نه خوشحالېږي ستاسو نه تر دې چې تاسو تابعداري د دوی د ملت او د دین وکړئ. نو ته ورته ووایه چې د الله پاک هدایت هغه اصل هدایت دی، تابعداري د هغې په کار ده، هغه قرآن دی، احادیث دي، هغه دین دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی. او که د دوی د خواهشاتو تابعداري دې شروع کړه وروستو د هغې نه چې تا ته علم راغل، د علم چې دی هغه وحی د قرآن دی، نو قرآن د راتلو نه وروستو ته د دوی د خواهشاتو تابعداري وکړي نو بیا به ستا دپاره د الله د طرف نه هېڅوک امدادي او هېڅوک دوست نه وي او نه څوک بچ کوونکی چې هغه ستا د الله د عذاب نه بچ کړي. نو نبي علیه السلام د اهل کتابو د یهودو نصاراو په ایمان راوړو باندې ډېر زیات حریص و. دا موږ ته نږدې دي مسلمانانو ته، ځکه چې د دوی په دین کې شرک نشته، توحید باندې بنا دی. بل د دوی سره آسماني کتابونه دي، تورات او انجیل. نو چې دوی ایمان راوړي نو نور خلقو ته به لار همواره شي، هغوی به ایمان راوړي. نو په دې آیت کې الله رب العالمین خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې د دوی د ایمان د راوړو تمه مه کوئ. د هغې وجه دا ده چې دوی په خپل خواهشاتو پسې روان شوي دي، دین دوی هغه ګډوډ کړی دی، تحریف یې پکې کړی دی او ستاسو په تاسو باندې ایمان راوړو ته دوی بالکل تیار نه دي. البته دوی دا کوشش کوي چې تاسو خپل دین ته واړئ حتی تتبع ملتهما. نو د دې نه دا پته ولګېده چې دا کتابیان چې دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه نه رضا کېدله. یهود او نصارا هغه چرته هم نه رضا کېږي ستا نه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر دې چې ته د هغو تابعداري وکړې. نو چې د نبي علیه السلام نه دي رضا شوي، حالا کې هغه الله پاک د امت او د خلقو د اصلاح لپاره رالیږلی، هغه ته الله پاک تریخې ښودلې وي، هغه الله پاک ډېر غټ اخلاق ورکړي. د هغې باوجود دا خلق د هغه نه رضا کېږي، نو د باقي امت نه او زما ستا نه به څه رضا شي. نو په دې آیت کې دلیل دی په دې خبره باندې چې کوم خلق بادشاهان حکام هغه یهود او نصارا رضا کوي یا سیاسي لیډران یا یهود او نصارا، یهود هغه اسرائیلو کې دي، نصارا هغه برطانیې امریکې والا امریکا دا خوشحالوي. نو د هغوی ایمان ته خطره ده، ځکه چې دلته وایي چې دا یهود او نصارا ستاسو نه تر هغه وخته پورې نه رضا کېږي تر څو پورې چې تاسو د دوی د دین تابعداري ونه کوئ، د دوی د دین تابعداري ونه کوئ. نو د دې نه پته ولګېده چې څوک چاته دا یهود او نصارا ښه سړی وایي نو پوه شه چې دی د هغو تابعداري شروع کړه. نو په ده کې ایمان بیا نه پاتې کېږي، ایمان چې کوم دی هغې نه لاس وینځي. چې دوی ته نه وي خوشحاله، یهود او نصارا د چا نه وي خوشحاله،
دغسې یو کره مسلمان دی چې دوی ته ناراضه وي نو اوچتې مرتبې والا مسلمان دغه دی. دلته وایي ملتهما ملت چې کوم دی هغه مفرد راوړ دی او هم ته اضافت کړی دی د هم مخکې دا ضمیر چې کوم دی یهود نصارا دواړو ته هغه راجع دی. نو پته ولګېده چې دا د یهودو او نصاراو او دغه رنګې نور غیر مذهبه خلق چې کوم دی د دې ټولو ملت یو دی ملت مفرد ذکر دی حتی تتبع ملتهم تر دې چې ته تابعداري وکړې د دوی د ملت د دوی د دین نو دین او ملت د دوی د ټولو یو دی هغه باطل ملت دی. نو که هغه یهودیان دي که نصرانیان دي او که بت مت والا دي او که مجوس دي او که نور سیکان دي هر قسمه فرقې چې دي دا ټول یو شی دی. نو د دې نه مفسرینو دا حکم مستنبط کړی دی چې کفر یو ملت دی اگر چې د کافرانو هغه دینونه په خپل منځ کې جدا جدا وي خو دوی د یو بل نه میراث وړی شي ځکه چې دوی په دې کفر کې ټول شریک دي د ټولو دین چې دی هغه کفر دی نو په دې کې شریک دي او مسلمان چې دی هغه کافر نه او کافر د مسلمان نه میراث نشي وړی. دا مذهب د امام شافعي دی امام ابو حنیفه امام احمد ابن حنبل رحمهم الله. امام مالک صاحب مذهب دا دی یو قول د امام احمد صاحب نه هم دا دی چې دوو ملتونو والا او دوو دینونو والا د یو بل نه میراث نشي وړی لکه یهودي د نصراني نه نصراني د یهودي نه یا سیک د هندو د سیک نه وغیره میراث خو هغه چاته میلاویږي چې هغه میراثخور وي خو چې دین جدا وي که نه. اوس پلار یې چې کوم دی یهودي دی او زوی نصراني دی امام مالک صاحب وایي چې دا زوی د دې پلار د میراث نشي وړی ځکه چې د دین جدا دی پلار یهودي دی او زوی نصراني دی. او دا نور درې واړه امامان وایي چې نه وړی شي دا میراث هغه نه وړی شي ځکه چې دا ټوله په یو ملت باندې دي په یو کفر باندې دي متفق دي. ملت څه ته وایي اسم لما شرعه الله لعباده في كتبه وعلى ألسنة رسله. ملت نوم دی د هغه شریعت چې الله پاک په خپلو کتابونو کې د خپلو رسولانو په ژبه باندې مقرر کړی. نو دا دین او شریعت او ملت دا تقریبا یو شی دی لږ لږ فرق دی. قل ته ورته ووایه ان هدى الله هو الهدى یقینا هدایت چې دی اصل هدایت هغه د الله هدایت دی د الله هدایت هغه اصل هدایت دی. نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې تاسو ته کوم دین درکړی دی په هغې باندې عمل وکړئ. یهودو او د نصاراو دین دا باطل دین دی د هغې تابعداري مه کوئ. که تاسو عمل کوئ نو د خدای په هدایت باندې عمل وکړئ. د خدای هدایت چې کوم دی هغه قرآن او سنت دی چې الله پاک پیغمبر له ورکړي. د هدا مراد چې کوم دی هدى الله هغه قرآن او حدیث دی. والهدا دې کې حصر دی خاص دغه حق دی دغه حق په دې کې منحصر دی هدایت هم دغه دی نه نور دینونه یا که یهودیت دی او که نصرانیت دی او که نور دینونه دي. خاص کر بیا چې کله قرآن نازل شو نو هغه نور خو ټول منسوخ شو که نه. نو دا دلیل دی په دې خبره باندې چې د اسلام د راتلو نه وروستو هیڅ دین چې کوم دی هغه الله ته قبول نه دی. قل ان هدى الله هو الهدى یقینا هدایت د الله پاک اصل هدایت هم دغه دی چې خدای را نازل کړی دی په آخري پیغمبر باندې. د دین علاوه نور هدایتونه نشتی. نو کوم کسان چې وحدت الادیان کوشش کوي چې دا دینونه یو کړي دا چې ډېر خلک شته چې دا ټول دینونه چې کوم دی په یو خبره باندې متفق دي دا غلط کار دی. دا حق او باطل دا یو ځای کېږي نه یو حق یو باطل دي هغه چېرته خبره مني. نو مسلمانانو دین هغه نه مني او مسلمانان د هغو نه مني نو چېرته دا یو کېږي دا نشي یو کېدی. نو اوس سوال پیدا شو که یو سړی دغه د هغو په ملت پسې د هغو په دین پسې روان شي نو څه اسمان را تاویږي جو خیر دی که نه. نو د هغې جواب کوي الله پاک ولئن اتبعت اهواءهما او که چېرته ته تابعداري وکړي د دوی د خواهشاتو د یهودو او نصاراو په لاره باندې روان شي نو بیا د الله د طرف نه ستا هېڅوک نه دوست دی او نه څوک امدادي شته. د خدای د عذاب نه بیا تا څوک نشي بچ کولی. نو د هغې تابعداري مه کوه من بعد ما جاءك من العلم. د تابعداري وکړو وروسته هغه نه چې تا ته علم راغلی. علم څه شی دی؟ علم قرآن دی وحی ده علم قرآن شو
تا ته قرآن راغلی د هغې نه وروسته ته تابعداري د دوی د دین کوې نو ستا دپاره نه څوک بیا دوست دی نه څوک بچ کوونکی شته نه څوک امدادي شته. نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې څوک قرآن ته مخلوق وي نو د هغه څه حکم دی؟ نو هغه وفرمایل چې دی کافر دی. هغه په څه دلیل باندې؟ نو هغه دلیل دا دی چې ولئن اتبعت اهواءهم که چېرته ته تابعداري وکړې د دوی د خواهشاتو بعد الذي جاءك من العلم وروسته د هغې نه چې تا ته علم راغلی د علم نه مراد قرآن دی او دا د خدای علم دی. قرآن چې دی دا د الله علم دی دا تا ته راغلی نو ستا دپاره امدادي دي شته دوست دي شته. نو چې د خدای صفت شو دا د خدای پاک علم دی. علم د الله پاک صفت دی. دا قدیم دی او حادث نه هغه نو د دې وجې نه چې څوک ورته مخلوق وي او حادث ورته وي دا کافر دی. ما لک من الله من ولی ولا نصير نه به ستا دپاره څوک دوست نه څوک امدادي. خو الله رب العالمین د دغه کسانو هغه کسان چې حق پرسته دي د هغو صفت هم بیانوي. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته هغه کسان چې موږ هغو ته کتاب ورکړی دی هغه لولي هغې لره حق تلاوته په حق تلاوت سره. اولئک یؤمنون به دا کسان ایمان راوړي په دې باندې. ومن یکفر به څوک چې کفر کوي انکار کوي د دې نه فاولئک هم الخاسرون نو دا کسان تاوانیان دي. کوم خلق چې باطل پرسته خلق دی قرآن د تورات او انجیل او په دغه کتابونو کې تحریف کړ دی هغه خپل مذهب باندې په خپل کتاب باندې هم عمل نه کوي په قرآن باندې هم عمل نه کوي نو دغه خو باطل دین والا دي د دوی تابعداري نه ده پکاره. خو په دې کې ښه خلق هم شته په دې یهودو او نصاراو کې ښه خلق شته. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه یا عدی ابن حاتم رضی الله عنه چې هغه مخکې نصراني و بیا مسلمان شو نو هغو له موږ کتاب ورکړی و هغه کتاب یې لوسته په حق تلاوت سره او هغوی ایمان راوړي په دې کتاب باندې بهي په دې قرآن باندې. څوک چې انکار کوي د دې نه نو هغه تاوانیان دي. نو په هغوی کې داسې خلق شته چې په خپل کتاب باندې هم عمل کو او پر رستنی کتاب قرآن باندې هم عمل کوي. دا ښه خلق دی دا نیکان خلق دی. نو د دې په شان نزول کې مفسرین لیکل دي چې دا د اهل کتاب د هغه مؤمنانو په باره کې نازل شوی د آیات چې د حبشو نه راغلي و حبشي نه جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه سره هجرت کړی دا ټول 40 کسانو 32 کسان پکې د حبشي نه او 8 کسان چې و هغه د شام د راهبانو نه نو د هغو په باره کې ته اصحاب السفینه هم کشتۍ والا کشتۍ چې کوم دی په کشتۍ کې دوی راغلي نو دوی په خپل کتاب باندې هم عمل کو او په رستنی کتاب باندې هم آتیناهم الکتاب چې ورکړل موږ هغو ته کتاب دی. کتاب نه مراد تورات دی یا انجیل دی. د تورات او انجیل له موږ ورکړو هغه لوسته په حق تلاوت باندې نو دوی ایمان راوړي په دې کتاب باندې بهي کې دا ضمیر بیا قرآن ته راځي دی په کتابونه هم قرآن دا ایمان راوړي او په دې قرآن باندې هم ایمان راوړي. هغه قاعده وایي چې د کتاب نه مراد قرآن دی. هغه کسان چې موږ هغو ته کتاب ورکړل دی قرآن ورکړل دی نو هغو په دې کتاب باندې ایمان راوړي نو دا صفت د دې امت شو. او که دا مخکنی معنی شي نو بیا صفت د هغه زړو اهل کتاب د هغو صفت شو. یا عام دی چاله چې موږ کتاب ورکړی دی هغه یهود دي او که نصارا دي هغه د داود علیه السلام هغه امتیان دي او که دا کتاب ورکړل دی قرآن هغې باندې هغه لولي په حق تلاوت سره او ایمان پرې راوړي نو دا کامیاب خلق دی. او څوک چې کفر کوي انکار کوي نو هغه تاوانیان دي. حق تلاوته حق تلاوت چې کوم دی هغه دوه معنی دي. یو ظاهري لوستل چې د الله رب العالمین کتاب په ښکلي طریقې سره لولي الفاظ غلط نه وي او دویم معنا د تلاوت تابعداري هم ده یتبعونه حق اتباعه چې دوی تابعداري کوي د قرآن په حق اتباع سره تابعداري سره قرآن خپل طریقې سره لولي قرآن تابعداري کوي. نو حق تلاوت سره عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای چې والذي نفسي بيده ان حق تلاوته ان يحل حلاله ويحرم حرامه. ما دي په هغه ذات قسم چې داغه په قبضه قدرت زما روح دی حق تلاوت د دې دا چې د دې حلال وګڼي حرام وګڼي او لولي په هغه طریقه باندې چې الله پاک په کومه طریقه نازل کړی دی د دې کلمې د خپل ځای نه بدلی نه او تعویلونه پکې نه کوي غلط تفسیر نه کوي صحیح تفسیر بیانوي غلط تفسیر نه کوي. حسن بصري وایي چې حق تلاوت دار یعلمون
يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما اشكل عليهم الى عالمه. د دې په محکماتو باندې عمل کوي، محکم آیاتونه چې کوم دي هغه باندې عمل کوي، کوم چې متشابه دي دا غي معنا چې کوم دی هغه عام خلکو ته نه معلومیږي، په هغه باندې ایمان راوړي، بیا نور اپ کې نه کوي نور قصې به کې نه کوي، او دا غي حقیقت چاته معلوم نه دی نو حقیقت معلومولو کوشش نه کوي. ويكلون ما اشكل عليهم الى عالمه، او سپاری هغه څه چې کوم مشکل د تپیخ خپل عالم ته د خپل عالم نه تپوس کوي، دا حق تلاوت دی. عمر تانو فرمایي چې هم الذين اذا مروا بذكر الجنه سالوا الله الجنه واذا مروا بذكر النار استعاذوا منها. دا کسان دي چې کله د جنت ذکر وشي په قران کې نو د الله نه جنت غواړي، او کله چې د اور او دوزخ ذکر وشي دا غي نه پناه غواړي، دا دي. نو دا حق تلاوت دی. او قرطبي وایي چې حق تلاوت دا چې الترتیل ظاهرا وفهم معانيه باطنا، په ظاهره د قران الفاظ صحیح لوستل او د هغه په معنو کې باطنا چې کوم دی اغزان په کول پاک سوچ او تدبر کوله. اولئک یؤمنون به. حق تلاوت هغه دا دی چې په دغه تلاوت کې د جبه حصہ هم، د عقل پکې هم، د زړه پکې هم، د اندامونو حصہ پکې هم. نو په جبه باندې هغه دا دی چې دا الفاظ د صحیح مخارج نه ادا کوي، کله په ترتیل سره قران بولي. د عقل حصہ پکې دا دی چې د هغه په معنو کې سوچ کوي او د قران خپل تفسیر کوي. د زړه حصہ پکې دا دی چې دا غنه عبرت اخلي، او باقی اندامونو حصہ پکې دا ده چې هغه عمل پکې کوي، په دې نور اندامونو چې کوم دی په دې قران باندې عمل کوي. نو دقه ده نو حق تلاوته. نو کوم کسان چې هغه حق تلاوت کوي د دې الذين اتيناهم الكتاب، هغه کسان چې موږ او کتاب ورکړل نو هغه لولي دا په حق تلاوت سره، اولئک یؤمنون به، دا کسان دوی ایمان راوړي په دې کتاب باندې چې خپل تلاوت کوي، ایمان اصل کې دور اوري دي. او ما یکفر به، او څوک چې د دې کتاب نه د قران یا د مخکانو کتابونو انکار کوي، اولئک هم الخاسرون، دا کسان تاوانیان دي. ولن ترضى عنك اليهود، هرگز نرضا کیږي ستانه يهود ولن نصارى او نصارى حتى تتبع ملتهم، تر دې چې تابعداري وکړي د دوی د دین. قل ان هدى الله هو الهدى، تو یقینا هدایت د الله پاک خاص دغه هدایت دی. ولئن اتبعت اهواءهم، او که شرط تابعداري وکړي د دوی د خواهشات ورسو دا نشراغله د تا ته علم قران، مالک من الله من ولي ولا نصير، نه به ستاره لپاره د الله د طرف نه د الله د عذاب د بچ کولو می ولی نه څوک دوست نه ولا نصير نه څوک امدادي. الذين اتيناهم الكتاب، هغه کسان چې هغه ته من کتاب ورکړی دی، یتلونه لودي هغه لره حق تلاوته، په حق تلاوت باندې. اولئک یؤمنون به، دا کسان ایمان راوړي په دې کتاب باندې. او څوک چې انکار کوي د دین، فاولئک هم الخاسرون، دا کسان تاوانیان دي. ربنا ظلمنا انفسنا صلى الله عليه وسلم.